السلام علیکم ملګرو. څوک د چاته خدای نه محتاجه کوي خو چې مجبور شي کنه نو کیمرې مخې ته راځي. زما تاسو ټولو پښتنو ته او ټولو مسلمانانو ته او خاص کر د سمندر پار چې کوم پښتانه دی هغوی ته یو عاجزانه ریکویسټ دی چې دا نننۍ ویډیو چې کومه را دا سره وګوره. د سعودي او مسافر ماته میسج کړی او بیا ما کس ته میسج وکړو چې ما سره دومره وسایل نشته چې زه به غر سر ته وخېږم. موټر سایکل ما سره هغلته راځي نه، نو زه چې څو راځم نو دغلته 2 ورځې به لګي، بیا چې ځم نو بیا به لګي ټایم. او د دغه رور نه معذرت کوم. بیا ما ورته ته یو ویډیو ریکارډ که ما ته راولېږه نو دا ویډیو را سره وګورئ. خو د ویډیو کتو نه مخکې زه تاسو ته وایم چې په ویډیو هسې 2-3 کمنټ یې وکړئ او ویډیو شیر کول تاسو ته لازمي دي. صحیح ده؟ السلام علیکم. فدا به دا جان پروس خان 4.5 کاله مخکې د اکسیډنټ شو، د ده ملا ماته شوې ده، نامنه کته د ده پنډی څه حرکت هم نه کوي. دی په هسپتالونو کې ډېر وګرځاو، اوس هم د ده تاریخ دی. د سر موږ ډېر دغه وکړو خو شاته د ده کمۍ والا څوک نشته دی. په کور کې سرفهرست دی. د ده 5 بچیان دي، 4 تاسو په سکرین باندې وینئ او یوه د ده والده صاحب ده، یو کور کې بیوي ده، نور د ده شاته د کمۍ والا نشته دی. دا د دوی نمبر دی 0300 دا د دوی نمبر دی 0345 43 27 343. دا د خپل نمبر دی د جی پی سی. څوک د سر مدد کول غواړئ هغه به د سر رابطه کوئ. رابطه څوک کول غواړي که نه رابطه ورځې بلکل کې ډایرکټ پرې کولی شي، خو ماښام ځانې ماته لږ نیټورک دلته کې لږ زموږ مسله یو هلک لېږلی و ما ته ویډیو که ځکه چې دا ځای ډېر زیات لرې دی که نه، نو دی به تاسو خپل جی پی سی نمبر چې کوم دی خپله ووایي او یقینا چې همدقسې ده. دا زموږ د الهي پاشتو سیمې سره تعلق ساتي او ډېر عاجزه انسان دی. دا زامنې دي، بیا کور کې ښځه ده، مورې ده او ګټې وټې څوک نشتي. ټولو ته وایم که تاسو امداد نشئ کولی نو دا ویډیو ولا مخې ته ولېږئ، شیر کړئ. ولا په شیر کولو باندې خو او بس تاسو شیر کولو باندې که چا وکړه امداد یې ورسره وکړه 100 روپۍ نو تاسو به کې هم ثواب میلاو شي. صحیح ده؟ او بله خبره دا کومه د دې رور نه معذرت کومه، زه د ده خوا ته دې د وجې لاړم چې ما سره وسایل نشته او مسایل زیات دي که نه، نو پاشتو ته تلو دپاره ګاډی لګېده، ما سره ګاډی ونه موټرسایکل چې کوم دی هغه روډ د دوی ډېر زیات خراب دی. نو دې د وجې دا هلک ما ولېږه ته لاړ شي ویډیو جوړه کړه. نږدې علاقو کې خو زه ځمه، نو که تاسو ماله په یوټیوب باندې سپورټ راکړی وی نو انشاءالله تعالی چې هر ګوټ ته به زه رسېدم او غریب سړي له ما سټنډرډ ریټ اواز اوچتوم. مخکې مې اوچت کړی بیا م اوچتوم. خو که تاسو یوټیوب باندې فیدا خان علی سرچ کړی وی او سبسکرایب کړی وی 4-5 ویډیوګانې زما کتلې، واچ ټایم به پوره شوی دا به مخې ته ګرو کېده نو موږ به د غریب سړي اواز ښه صحیح انداز کې اوچتو. اوس هم اوچتومه، خو دا چې موږ ته پکې مشکلات دا دي چې بیا غزې ته تللی نه شو ځکه چې وسایل موږ سره نه وي، مسایل زیات دي. ډېره مننه، والسلام.